دې ماشومانو دغه ویډیو وګورئ، د پلار اهمیت پکې پروت دی او یو بل ډېر پټ میسج پکې پروت دی چې هغه زه تاسو ته د دې ویډیو نه پس ویم. دغه ماشومان عربي وایي، په اردو کې ورسره دغه لیکل کړي دي. که بیا هم تاسو نه پوهېدئ نو زه په دغې پوهېږم. دغه ویډیو وګورئ، د هغې نه پس یو دوه خبرې زه تاسو سره شریکوم. يعني بتصدق يا عمو كل يوم بالليل عم ننام بردانين وجوعانين. ما عنا حطب. أنا بابا شهيد، قبل ما يموت كان عنا عطول حطب، كان يدفينا عطول، كنا دفيانين على زمان بابا. بس هلا كل شي انخرب، صار بابا بمحل ونحن بمحل. طيب يا عمو نحن شو ذنبنا نبرد؟ هيك كل الأولاد عندي عندهم أب هيك عايشين ولا مثلنا؟ طيب يا عمو ابنك نام مرة بس مرة بدون أكل هو البردان؟ طبعا لا. شو ذنبنا نحن؟ كل الأولاد اللي عندهم أمهات عطول عم بيناموا دفيانين. هاي أول بابا ياخدنا معه. مو کتله دغه ماشومان وایي چې زمونږ پلار شهید شوی دی او د هغې نه بس مونږ هره ورځ په نهاره تېروو، هره شپه په نهاره باندې مونږ سملو او د لوږې نه او په دې یخنۍ کې زمونږ دغه ژوند تېرېږي. زمونږ په پاکستان کې بلها داسې خلک زمونږ نه ګیر چاپېره شته دی چې هغه په دې یخنۍ کې ډېر په سخته باندې ژوند تېروي او په دې مهنګایۍ کې ډېره په سخته باندې لا خپل ژوند تېروي. ډېر فیملیز شته دی، ډېر خاندانونه ګیر چاپېره به تاسو وګورئ چې هغه ډېر په سخته باندې ژوند تېروي. دغې فکر به څوک کوي؟ د دغې فکر به ما ورته کوو. ما ورته له پکار دي چې د دغې خاندان فکر وکړو، د داسې ماشومانو فکر وکړو، د داسې ماشومانو سره مرسته وکړو. ډېره زیاته یخني لرو. ټولو ته مې دغه پیغام دی چې د خپل ماشومانو لپاره چې څه اخلئ د لږ څه پکې د داسې خلکو لپاره، د داسې ماشومانانو لپاره هم اخلئ، ځکه چې د دوی هم یخني کېږي. دا هم ماشومان دي، ستاسو د ماشومانو په شان. کوشش وکړئ چې د داسې خلکو سره، د داسې ماشومانو سره ودرېږئ، د دوی مرسته وکړئ.